जी हेलो अस्सलाम वालेकुम ګرانو کتونکو څنګه یې ښه امید لرم چې ټول به په مزو کې یې شکر الحمدلله زه په خپله ښه یم د اختر درېیمه ورځ ده نو ما وی چېرې مرغزار طرف ته به چکر ولګوو ستاسو سره به دا ښکلا چې دی نو دا شیر کو نو په اولني فرصت کې خو پټرول پمپ ته ور دننه کیږو چې دې کې لږ ګوټې پټرول واچوو جی بس پټرول نه پس بیا مخې ته روانو موټر سایکل ټیر هوا لږه کم وه ټیر کې هوا واچوله او بس بیا موږ خپل سفر چې دی نو هغه جاري وساتو نو خبرې اترې خو به تاسو سره کوو په دغه دوران کې تاسو زموږ دا غیر چاپیره چې کوم ښکلا ده دا تاسو سره شیر کوو تاسو د دې نه مزه والئ بیا به نورې خبرې کوو د خیر جی هلو السلام علیکم ګرانو کتونکو یو نوی ځای کې تاسو ته هرکلی یم دا خوندور ځای چې دی دې ته کوکړی وایي نو یقین وکړه چې دا په دې ورځو کې دومره بهترین ځای دی دومره چې دلته ته کله ورشې د دې ځای نه ستا اډو د سره زړه نه کېږي بیا جی کتونکو دا ځای چې دی د دې په باره کې به راته خامخا وایې چې دا ځای تاسو ته څنګه ولګېدو ما خو پخپله برداشت ونه کړه او ما یې چېرې دا د کیمرې په دې سترګه کې راولم او ستاسو سره یې شیر کوم انشاءالله مخې ته مونږ خپل سفر چې دی نو هغه مونږ جاري ساتو نور هم داسې بهترین ځایونه چې دی دا به ستاسو سره شیر کوو په ویډیو کې زموږ سره اوسئ جی کتونکو کم ځای چې ناست یم نو ما یې دلته به لږ دمه وکړم دې ځای ته چتوړ ویلی کېږي او دلته دا شاته بیکګراونډ باندې تاسو کتی شئ ماشاءالله ښه زبردست ځای دی تیزه هوا چلیږي او بس اوسئ موږ سره به ویډیو کې مخکې هم تاسو سره نور څه شیر کوو
جی ګرانو کتونکو زموږ خو پروګرام دا و چې تاسو سره به مرغوزار وایټ پیلس چې دی نو هغه به مونږ شیر کوو خو چونکه ډېر زیات رش و مونږ ته بیا لار هم میلاو نه شوه نو د دغه ځایږه نه مونږ خپل سفر چې دی هغه ختم کو او مونږ واپسي وکړه مونږ دا خیال و چې یاره مونږ به ستاسو سره نور مزید خپل سفر چې دی دا په دغه کې جاري وساتو کانجو کې به انشاءالله ستاسو سره بیا رابطه کوو دا اوس مونږ کانجو پول ته رانږدې شو نو کانجو پول چې مونږ دلته کله کراس کوو دې ته پوخا به دې ته ایوب برج ویلی کېدو ټاونشپ ته مونږه انټر شو ماشاءالله تاسو ته نشم ویلی چې هر یوه نظاره چې دا د بل په مقابله کې لاجواب ده او نو ډاوټ هسې هم چې کم سیلانیان زموږ سواد ته راځي نو هغه د دوو شیزونو دپاره راځي یو خو نمبر یک دا چې دلته نیچرل بیوټي ده او بل دا چې دلته اوبه چې دي سیند چې ورته مونږ وایو د هغې بهاو دی چې د هغې په وجه باندې سیلانیان چې دي نو هغه ډېر په خوشحالۍ باندې دلته راځي او د دې ځایږې دا ښکلا چې ده نو دا انجوای کوي نو چونکه موږ پخپله د دې ځایږې لوکل خلک یو نو موږ له د دې خپل ځایږې ډېر زیات قدر پکار دی او د دې سره مینه پکار ده د ډیر سفر نه پس مونږ چونکه ډیر زیات ګرځېدلي وو نو زه په خپله ډېر زیات وږی شوم ما یاره دوکان ته پکې لاړو چپس راواغېستل خو تاسو یقین وکئ کم چپس چې مونږ ته مخکې په 50 روپۍ میلاوېدل نو هغه د دې ګرانۍ په وجه باندې په 80 روپۍ باندې میلاو شو کم کین چې په 50 روپۍ باندې میلاوېدو نو هغه کین چې دی نو هغه هم تقریبا په 80-90 روپۍ باندې میلاو شو نو بس بهرحال الله دې موږ په خپل ملک باندې رحم وکړي د رش په وجه باندې موږ ته د ناستې دپاره هم ځای نه میلاوېدو نو بس دغه خپل چپس او کین یو راواغستو او د یو خالي ځای په تلاش کې مونږ وګرځېدو نو فاینلي بیا مونږ ته یو داسې ځای میلاو شو چې په هغې کې مونږ خپل دغه ما او سفیان به یې ګیدرنګ وکړو نو امید لرم چې تاسو به دا زموږ دا سپکۍ غونته کې ویډیو به تاسو ته ډېره زیاته خوښه شوي او که خوښه شوي نو تر اوسه پورې بلاګ تاسو ته څنګه ولګېدو په کمنټ کې د خپلو خیالاتو اظهار خامخا وکړئ جی دا کم ځای چې زه اوس ګرځم دې ته ټاونشپ ویلی کېږي
او ماشاءالله ډیر ښکلی ځای دی. زما چې د دې ځای متعلق کم خیالات او کم سوچ و نو دا د هغې نه هم ډیر زیات ښکلی ماته ښکاره شو. عموما مونږ خلک چې یو نو مونږ کالام، بحرین، مدین دې ځایونو ته چکر لزو. نو ډاوټ چې په څه وخت کې د دغه ځایګي ښکلا چې وه نو هغې څه معنه لرله، خو دا 2 پیرې پې داسې قهري غوندې کې سیلاب زموږ په سوات باندې راغی چې د هغې په وجه باندې د دغه ځایونو هغه کومه ښکلا چې ده نو هغه سیلاب د ځان سره بیولې ده. نو هر څوک که دې ځایونو ته راځي نو تاسو ټاونشپ ته خامخا راشئ او بالکل بره ټاپ سیټ ته راشئ چې دلته به تاسو ته ډېر څه داسې سپاټس به تاسو ته میلاو شي چې هغې تاسو ځان له کوکینګ کولی شئ، فیملی سره تاسو پاتې کېدی شي او ځای په ځای باندې دلته کې هوټلز وتي دي، نو پارکس پکې وتي دي، نو د هغې په وجه باندې بس تاسو هغه کم چکر چې دی نو هغه به تاسو دوباله شي. دا ځای تاسو ته څنګه ولګېدو ضرور د خپل خیالاتو اظهار وکړئ، ځکه چې زموږ کوشش دا دی چې مونږ هر هغه ویډیو چې دی هغه ستاسو په مطالبې باندې هم مونږ ستاسو سره شیر کړو. نو دا مونږ ټاونشپ ته دا وزټ وکړو ځکه چې د اختر 3 ورځ وه، مونږ دلته پروګرام جوړ کړی و. خو که ستاسو نور هم زموږ سوات نو ډاوټ ډېر ښکلی ځای دی او دلته ډېر داسې د سیر سپاټو ځایونه دي، نو کمنټ باکس کې تاسو موږ ته ښایئ، انشاءالله مونږ به د هغې مطابق تاسو له مونږ ویډیو جوړو. او نننۍ ویډیو زموږ تاسو ته څنګه ولګېده ضرور موږ ته خپل رایې راکړئ، ځکه چې ستاسو په رایې باندې به موږ نور هم مزید ښه کار کوو. نو انشاءالله تعالی چې دا یوازې زما چینل نه دی، دا ستاسو بلکې زموږ ټول مشترکه د پښتنو یو چینل دی، او که ستاسو زموږ سره مرسته وي نو دا خپل چینل چې دی دا به موږ یو مقام ته رسو او زموږ به یو ښه غونډه کې فیملی وي د سبسکرایبرز په شکل کې. نو ګیله لرم چې انشاءالله تاسو زموږ سره په هر یو ویډیو کې شمولیت کوئ، زموږ هر یو ویډیو به ښه په مینه باندې ګورئ. نو امید لرو چې دا سپکۍ ویډیو به دا به ستاسو ډېره زیاته خوښه شوي. نو که دا ستاسو خوښه شوي نو ضرور د خپل رایې موږ ته راکړئ چې موږ ته پته ولګي، او د داسې خوندور ویډیوز لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، او انشاءالله تعالی د راتلونکي ویډیو لپاره ماته اجازت راکړئ. د الله پام.